و اذا او کله چې قیل ویل شي لهم د منافقانو ته هغوی ته یعنی د منافقانو ته لا تفسدوا تاسو فساد مکوئ فی الارض زمکه کې. بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د قرآن مجید د ترجمه سبق نمبر 11 دی او سوره بقره شروع ده. اوله سپاره ده، دویمه رکوع ده پکې. نن به ان شاء الله مونږ یو لسم او نواخله تر د 14 پورې آیاتونه وایو او د دې نمخ کې مونږ درې آیاتونه ویلو د منافقانو تذکره او پکې ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. دغه ځای پورې د درې آیاتونه ویلو چې منافقانو په خوله باندې وی چې یاره مونږ ایمان راوړی دی، حالانکه دی ایمان دی مؤمنان نه وو. قرآن کلام وما هم بمؤمنین دی مؤمنان نه وو. يخادعون الله والذين آمنوا دی به الله جل جلاله او د مؤمنانو له دوکه ورکوله. نو الله له څوک دوکه ورکولی نشي. د دې مطلب دا يخادعون رسول الله صلی الله علیه وسلم او مؤمنانو له دوکه ورکوله. نو وما يخدعون الا انفسهم، حالانکه وی دی به مؤمنانو له دوکه نه ورکوله، خپل ځانونو له دوکه ورکوله. وما يشعرون او دی په دغه باندې نه پوهېدل چې یاره مونږ ځان له دوکه ورکوو. يخادعون فی قلوبهم مرض، د دې په زړونو کې یو مرض و. هغه د څه شي مرض و؟ د نفاق مرض و، د کفر مرض و، هغه د حسد مرض و، د بغض، د کینې، د شک مرض و. او فزادهم الله مرضا، د دې د مرض الله نورم زیات کو. ولی زیات کو؟ چې دی به منافقت کولو، دی به په قرآن کې شکم کولو چې دا قرآن نه دی او نبی علیہ السلام به آخري پیغمبر هم نه منلو او نفاق پم کولو او دی به حسد او بغض او کینه دام پکې ډیر زیاتو کنه د مؤمنانو سره. نو فزادهم الله مرضا ولهم عذاب الیم بما كانوا یکذبون. د دې دروغ هغه څه دروغ او دی به قالو آمنا مونږ ایمان راوړی دی. نو په مؤمنانو ته به وي نو دی به دغه دروغ وي چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هم دروغ وي. نو الله جل جلاله د دې د وجې نه دی له سخت ترین عذاب به ورکوي. ولهم عذاب علیم، دردناک. علیم معنا دا دردناک عذاب ته وایي، دردناک عذاب خو سزا ته وایي او علیم معنا دردناک سزا به ورکوي. عام سزا به نه ورکوي. کافرانو له چې کومه سزا ورکوي د هغې نه به سخت ترینه سزا دغه منافقانو له ورکوي. ټیک شو؟ د کافرانو له چې کومه عذاب به ورکوي نو هغې ته عذاب عظیم ویلی دی. ختم الله على قلوبهم دغه آیات کې غشاوة ولهم عذاب عظیم. عذاب عظیم، عذاب عظیم بچی دی دا به کافرانو ته وي او عذاب علیم، عذاب علیم به ابد منافقانو دپاره وي. دردناک ترین، د هغې نه به دردناک ترین عذاب بل نه وي. ٹھیک شو جی؟ نو دغه به الله د منافقانو له ورکوي. اوس دی کې مخکې د دې نور چې کم غلاظت او د دې به کم یعنی منافقتو هغه په دې نور آیاتونو کې اوس بیان کړی دی چې دی کې نور کم عیوب کم کارونه به دی کول. دې منافقانو به مؤمنانو سره کمی دوکې کول او کم طریقه به اختیاروله. نو هغه په دې کې مونږ ته اوس بیانوي. نو اول تلاوت کو، د هغې نه پس به انشاءالله مونږ په دې کې مختصر تفسیر کو. نو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون.
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. د دې آیاتونو به ان شاء الله مونږه لفظي مختصر ترجمه او مختصر تفسیر کوجی. نو رازو واذا قيل واذا دا اذا چې کلم راشي د دې معنی به وی هر کله چې یا کله چې ٹھیک شو نو د دې به دغه معنی وي واذا او هر کله چې یا صرف دا هر تلر کا کله چې قيل دا قيل په اصل کې قویلا دا څه وګورئ جی قویلا دا قویلا دا د مجهول صيغه ده ٹھیک شو دا خبره پکې کوشش کوم چې نه کوم خو بعض وخت پکې راشي چې دا قیل ویل شوی دی نو دا قیل معنا دا ویل شي و اذا او کله چې قیل ویل شي لهم هغویتا د دې لام معنا به موږ کوتا او د دې هم معنا را هغوی یعنی دا منافقانو ته کله چې د منافقانو ته ویل شي و اذا او هر کله چې قیل ویل شي لهم دغه یعنی هغویتا یعنی دغه منافقانو ته لهم معنا هغویتا یعنی دغه منافقانو ته لا تفسدوا تاسو فساد مکوئ ٹھیک شو نو افسد یفسد معنا فساد خورول یو علاقه کې فساد خورول نو لا تفسدوا دا د نهي صيغه او د جمع او په دې کې د نکول حکم شوی دی د منافقانو ته حکم شو چې تاسو فساد مخوروي تاسو فساد مکوي ٹھیک شو لا تفسدوا لکه زه تاسو ته وایم چې لا تجلسوا تاسو مکه نه یا زه تاسو لا تكتبوا تاسو لیکل مکوي نو یو کس ته چې ته فساد مکوا نو هغه ته لا تفسد ته فساد مکوا او دو ته چې نو لا تفسدا تاسو دوه فساد مکوي او ډیر کسان دي نو هغه ته لا تفسدوا تاسو فساد مکوي دي کې حکم دی د نه کولو حکم دی یو د کولو حکم یې هغه ته امر وای یو چې چاته د کار په سختۍ سره وي چې دا کار به ته نه کې نو هغه ته نهي وای نهي ٹھیک شو نو دا نهي دا لا تفسدوا تاسو فساد مخوروي یا تاسو فساد مکوي د منافقانو ته وي چې تاسو فساد مکوئ فی الارض زمکه ته وي نو ارض چې کوم ځای کې مراشي د دې معنی به زمکه وي نو امید ده چې تاسو دلته کې د ارض معنی زده کړئ نو بیا به ټول قرآن کې به تاسو د ارض په معنی پوهیږئ او د فی معنی را کی نو فی الارض زمکه کې و اذا قیل لهم واذا قيل او کله چې ویل شي لهم هغویتا یعنی دغه منافقانو ته چې لا تفسدوا تاسو فساد مکوئ فی الارض فزمکه کې فساد مکوئ اوس وورئ دا لا تفسدوا چې ورته ویلې چې تاسو فساد مکوئ نو فساد نه څه مراد دی ګورئ دې منافقانو به قتل غلا ډاکا بدکاری دې تبع اغویم فساد وي د منافقانو به ورته فساد وي نو دوی خو دغه نه کول خو الله پاک ورته دلته څنګه وایي چې دا تاسو فساد مکوئ نو کوم قسم فساد ورته یادوي فساد ورته دا وایي چې تاسو کفر مکوئ تاسو ګناهونه مکوئ تاسو د مسلمانانو په ډلو کې چې کینئ ځکه مسلمانانو ته خو به وي صحابو ته به وي چې آمنا مونږ هم ایمان راوړی بالله و بالیوم الاخر مونږ هم په الله او د قیامت په ورځ ایمان راوړی دی دی به مسلمانانو ته نو مسلمانانو به چې کله خپلو کې مشوره کوله نو دا منافقان به هم ځان سره کېنول ځکه دی به هم وي چې موږ ایمان راوړی او په ژبه باندې به کلمه هم ویله نو دوی به بیا د دې مسلمانانو د مشورو چې کومه خبره وه هغه مشورې خبره به اوچته کړه او کافرانو ته به وکړه ځکه دوی خو به کافرانو ته وي واذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معکم مونږ خو ستاسو ملګري یو په دین کې په عقیده کې مونږ ستاسو ملګري یو نو دیبا د مسلمانانو د راس خبرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راس خبرې هغه به کافرانو ته ورسولې چې کله به نبی علیہ السلام او صحابه بعد د کافرانو په لخر باندې د حمله کوم خپلو کې مشوره کوله نو د کافرانو باندې منافقانو به هغه خبرې ځان سره نوٹ کړي او لا بړل کافرانو ته او کافرانو ته به وي ګوره ځان تیار کړي مسلمانان پتا سو حمله کوي او الته خو به هغه ته وي چې موږ تاسو ملګری صرف مسلمانانو ته په جبه باندې وایو او مسلمانان چې کوم جهاد وګټي او کوم مال غنیمت تقسیمي نو ځکه خپل صحیح مسلمانانو باندې تقسیمي نو موږ ته به فائدہ راورسي
نو دا فساد به کولو. نو الله پاک ورته فرمایي لا تفسدوا چې تاسو دا فساد مکوئ بالکفر والتعویق عن الايمان. جلالین شریف کې وای لا تفسدوا بالکفر، تاسو د کفر دا فساد مکوئ، والتعویق عن الايمان او د ایمان نه د خلکو د منی کولو فساد مکوئ. دی منافقانو با یو بل کار کولو، دی منافقانو با یو داسې کار کولو چې کم کمزوري مسلمانانو لیله نوی به مسلمانان شوي نو هغه با خلافاخه مؤمنان بنو، نو دی با د کافرانو چې کم اعتراضات او کم شبهات پو هغه به راوړل دی منافقانو دا کمزور او ضعیف الایمان مسلمانانو مخ ته کول، نو دا غیبه لګ نور شک پیدا کېدلو، نو غیبه د اسلام نه لګ اوړېدو طرف ته کوشش پیدا منافقانو کولو. خو بیا به نبی علیہ السلام او صحابه دا غي ایمان باندې مهنت کو نو مضبوط پشو، نو دا دی به دا فساد کولو. الله پاک ورته چې لا تفسدوا تاسو فساد مکوئ. کم فساد؟ بالکفر والتعویق عن الايمان، د کفر دا فساد مکوئ او والتعویق عن الايمان د ایمان نه د خلکو در منی کولو دغه مکوئ، فساد مکوئ. بل د مسلمانانو دا خبرې د کافرانو مجلس کې رسول دام یو فسادو. نو بیا به چې دی ته ووي کنه چې یاره تاسو داسې مکوئ، دا تاسو څه کوئ؟ نو دی به وی چې یاره مونږ خو تاسو سره ښه تعلق ساتو، کافرانو سره ښه تعلق ساتو، زمونږ مطلب دا دی چې مونږ ستاسو دواړو خپلو کې روغه وکړو. حالانکه دی به هلته کافرانو ته هغې کې به یو د مسلمانانو کمزوریانې به ورته ښودلې، یا مسلمانانو چې کوم د پټ او د راز ځایونو هغه به ورته ښودل چې تاسو ول اول دغه ختم کړئ او بیا په دی باندې حمله وکړئ. نو دی به دا ظلم کولو، دا نفاق په کولو، دا منافقت به کولو. نو الله جل جلاله ورته بیا فرمایل چې لا تفسدوا فی الارض، پس مکه کې فساد مکوئ. دا تاسو چې کم دوانو طرفونو ته هغه دو پړیزه ورته مونږ وایو یا دو مخیزه ورته وایو، او اردو کې ورته دوروخی وای، دوروخی چې یو ته یو شانتی وای بل ته بل شانتی وای. نو دی با دغه شان مسلمانانو ته به موږ تاسو ملګریو الته به غي ته وای چې نه ګوره مونږ خو غي تاسو په جبا وایو، خو ګوره مونږ هم تاسو کسان یو او دبل چانیو او تاسو د مسلمانانو باندې دا حمله وکي یا دا وکي یا دا وکي. نو دی به دا فساد کولو. نو چې مسلمانانو ورته وی چې تاسو څه کوئ؟ نو دی به وی نه 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 ګوره مونږ خو مصلحان یو، مونږ خو خلکو له سولې کوو، مونږ ګوره دغه نه یو، مونږ ګوره منافقان خو درته نه ښکارو، مونږ خو غواړو چې تاسو لم راځو او کافرانو لم زو راځو، مونږ وایو چې یاره تاسو خپلو کې دا جنگ جګړه او دغه ختم شي، فساد ختم شي، او مونږ خو مصلحان یو، مونږ غواړو چې تاسو دوانو صلح وکړو. ٹھیک شو؟ لکه نن سبا چې څنګه په فلسطین سره شروع دي، ٹھیک شو؟ کله امریکا وایي مونږه صلح کوو، کله یو ملک راپاسي وایي مونږه صلح کوو، حالانکه دا خبرو کې یو دي. نو همدغه خبره وه. واذا قیل او هر کله چې ویلی شي لهم د منافقانو ته، هغوی ته یعنی د منافقانو ته، لا تفسدوا تاسو فساد مکوئ فی الارض پس مکه کې، قالو نو دا منافقان وایي، هغوی وایي، قالو دا د قاله جمع ده، قالا قالو هغوی وایي، قالو هغوی وای. نو دا د جمع صيغه ده، جمع مذکر غایب. نو دی معنی ده هغوی وای انما بشکا، صرف بشکا د دې ان معنی ده بشکا چې کوم ځکه قرآن کې ان راځي د دې معنی به بشکا، او چې کله ان او ما دا دواړه یو ځای راشي نو دا د تاکید د پاره راځي. یو خبره کې چې ډیر زور پیدا کوي کنه، نو الله پاک دا غي نمخ کې انما تذکره وکي چې انما دی منافقان وی انما بشکا مونږه نحنو مونږه نه، نحنو معنی چې کوم ځکه قرآن کې نحنو راځي د دې معنی به وي مونږ. ٹھیک شو؟ انما بشک صرف نحنو مونږ، صرف مونږ مصلحون اصلاح کوونکیو، ټول اصلاح کوونکی یو. نو مصلح معنی را صلح کوونکی. د دوو کسانو جګړه شوي، دا دریم کس راشي دا د دې دوو روغه کوي، نو دته مصلح وای، مصلح. او دوو کسان چې صلح کوونکی نو هغې ته مصلحان وای. او چې ډیر کسان وي د دوو نه زیات نو هغې ته مصلحون وای، مصلحون. نو دی وای چې نحنو مصلحون، مونږه صلح کوونکي خلک یو، مونږه اصلاح کوونکي خلک یو، مونږ فساد نه کوو. انما نحن مصلحون، مون خو صرف صلح کو، مون خو صرف اصلاح کون کیو، صلح کون کی خلق یو. ٹھیک شو؟ نو خدغه دی بیا الله پاک فرمای الا خبردار، الا خبردار. نو دا الا چې په قران کې کوم ځکه مرضی دا غي معنی به خبردار. ٹھیک شو؟ خبردار. انهم ان بیا راغه، نو دا ان معنی بیا ما بشک کړي، دلته دا ان معنی بشک او دلته دا ان معنی بشک او
ٹھیک شو او هم معنا د هغوی هم معنا د هغوی نو الا خبردار انهم بشک هغوی ان بشک هم هغوی هم المفسدون دلته بیا هم راغی او دلته هم دی نو دا هم چې دا د تاکید د پاره راغی دا دویم هم چې دا د تاکید د پاره راغی ٹھیک شو دی به وی چې مونږه فساد کوون کی نه یو مونږ خو صلح کوون کیو نو الله پاک خبردار کړ نبی علیہ السلام او صحابه الا خبردار انهم بشک هغوی هم دغه منافقان هم المفسدون هم هغوی ټول فساد کوون کی دي دا دوباره چې را هم راغی نو دا د ډیر تاکید د پاره چې ګوره یاد وساتئ هم دا منافقان فساد کوون کی دي مفسدون دا د مفسد جمع ده مفسد فساد کوون کی ته وای مفسد فساد کوون کی ته وای دا دې ته مونږ وایو صيغه اسم فاعل نو دا د جمع صيغه اسم فاعل لا نو هم المفسدون معنا هم هغوی فساد کوون کی دي هم هغوی فساد کون کړي نو د دې معنی به موږ داسې کوو الا خبردار انهم بشکا هغوی هم المفسدون هم هغوی فساد کون کړي ٹھیک شو نو یا به داسې وایي الا انهم هم المفسدون بشکا خبردار بشکا هم دوی فساد کون کړي یا هم هغوی فساد کون کړي هم دا منافقان فساد کون کړي ولکن او لیکن نو ګورئ دا لیکن موږ وایو او عربی کې لیکن دی نو لیکن لا یشعرون هغوی نه پوهیږي دا منافقان نه پوهیږي په دې خبره چې یاره مونږه منافقان یو خپې پوهیږي او دوانو ډلو سره ملاویږي خو الله پاک فرمایي چې ګوره خبردار دی مفسدان دی فساد کوونکي دي خو دی د دې شعور نه لري چې مونږه فساد کوون کیو دی خو فساد څه ته وای دی فساد قتل ته وای بدکاری ته وای ظلم ته وای زیاتی ته وای دغه ته وای خدا فساد نه غني چې یاره د مسلمانانو د راز خبرې کافرانو تر سوا مسلمانانو کم کمزوري دي نوی مسلمانان شوي د دې ایمان کمزوري کول یا دغه شانته اخوا کافران د مسلمانانو خلاف راوچتول ٹھیک شو نو دا فسادو دی فساد ته دی فساد نه وي ٹھیک شو نو ځکه وی ولکن لا يشعرون لیکن دی نه پوهیږي و اذا وګورئ دلته اذا راغلو دغه معنی د هر کله چې او دلته اذا راغی د دې معنی د هر کله چې نو کته ورسره هر استعمال وکنه خو د اذا معنی د کله چې او وو معنی د او کله به دا وو د قسم د پر استعمالي کې غیبه د بیا ز پوهه کوم هدل ته د وو معنی د او و اذا او کله چې قیل او ویل شي نو دلته د قیل معنی د او ویل شي او دلته د قیل معنی د ویل شي لهم حغویتا دلته د لهم معنی د حغویتا د دې لام معنی د تا او هم معنی د هغوی یعنی دغه منافقانو ته کله چې د منافقانو ته ویل شي و اذا او کله چې قیل او ویل شي لهم د منافقانو ته دوی ته یعنی د منافقانو امن دا د امر صيغه ده د حکم کیږي زتا ته هم ایمان راوړه امین ته ایمان راوړه چې دوه ته هم چې تاسو ایمان راوړئ نو امینا تاسو دوه ایمان راوړئ دغه ماته تاسو حکم کو اوس چې ډیرو ته چې ایمان راوړئ نو منافقان خو ډیرو نو هغه لپاره به امنو استعماليږي ټیک شو و اذا او کله چې قیل او ویل شي لهم دوی ته یعنی هغوی ته یعنی دغه منافقان ته امنو تاسو ایمان راوړئ کما لک څنګه چې کما د کاف معنا د کاف د تشبیه لپاره استعماليږي د دې معنا څنګه چې کما لک څنګه چې آمنا ایمان راوړې الناس خلقو کم خلق ته مرادو صحابه دلته کې وای آمن الناس اے اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم جلالین شریف کې لیکلي لاندې ورته وای کما آمن الناس اے کما آمن اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم څنګه چې داس ایمان راوړي څنګه چې د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ایمان راوړي نو دلته کما امن الناس نه مراد صحابه کرام رضوان الله عنهم اجمعین دي چې هغه څنګه بهترین ایمانو مضبوط ایمانو او هغه د الله د نبی صلی الله علیه وسلم عاشقانو د الله جل جلاله عاشقانو هغه د دین لپاره خپل کله وطن خپل فصلونه خپل بچی خپل بیبیان هر څه پر خودل د الله د دین لپاره بتل قربانای لپاره نو الله پاک دی منافقانو ته وای امنو تاسو ایمان راوړئ کما امن الناس لکه څنګه چې د خلکو ایمان راوړي یعنی د صحابه کرام رضوان الله عنهم اجمعین ایمان راوړي نو قالو دی وای دا منافقان وای هغوی ټول وای قالو هغوی ټول وای دا منافقان انو منو د دې حمزه معنا د دې ته مونږ وای حمزه استفهامیه
استفهامیه معنا دا سوالیه سوالیه د دې حمزه معنا دا آیا نؤمنو دا نؤمنو د جمع متکلم صيغه ده د دې معنا دا مونږ ایمان راوړو او انؤمنو معنا دا آیا مونږ ایمان راوړو آیا مونږ ایمان راوړو کما لکه څنګه چې امنه ایمان راوړي السفهاء بوقفانو قمقلانو جاهلانو دی صحابه ته د قوي خد منافقانو صحابه ته قمقلان سفهاء ورته وي دا سفهاء چې دا د سفيهون جمع ده سفيهون بوقف توي قمقل توي نو سفيهون یو قمقل توي سفيهان دو توي سفهاء ډیرو توي ٹھیک شو لکه شریف یو شریف توي او شرفا د دې بیا جمع راځي شرفا غریب یو غریب توي غربا دغه جمع راځي د قشن سفيه یو به وقف قمقل توي جاهل توي او سفهاء د دې جمع را چې دا لکه د منافقانو ته چې ویل شو چې تاسو ایمان راوړی څنګه چې صحابه ایمان راوړی نو دوی ورته قالو هغه ټولو به وي انؤمنو ایا موږ ایمان راوړو کما لکه څنګه چې امنه ایمان راوړی السفهاء دی به وقفانو صحابه ته اشاره وکړه چې دا بیوقفان څنګه چې را صحابه نعوذ بالله بیوقفان دي قمقل دي سادهګان دي نه پوهیږي په خپل نفع نقصان نو ولی مونږ هم د دې په شان ایمان راوړو وای دی خو دی هغه صحابه رضوان الله عنهم مجمعین ټارګټ کړه کوم چې مهاجرینو نبی علیہ السلام سره هجرت وکړو ٹھیک شو او خپل فصلونه پرې خو د خپل جیدادونه پرې خو د خپل تجارتونه پرې خو د نبی علیہ السلام سره هجرت مدینه منوره ته د ایمان د حفاظت د پاره او د ایمان د خورولو د پاره او د دین د خورولو د پاره وکړو او بیا چې کله د مدینه منوره کوم مسلمانانو نو اغه ته انصار وای چې کوم د مکه مکرمه نبی علیہ السلام سره اغه ته مهاجرین وای چې کوم د مدینه منوره خپل او د دې مهاجرینو ملګرتیا وکړه او د دې مددونه وکړه نو اغه ته انصار وای انصار نو دی د منافقانو د انصارو ته او مهاجرینو ته سفهاء وي سفهاء ورته وي ٹھیک شو نو دلته کې ورته الله پاک فرمایي و اذا قيل او کله چې ویل شي لهم د منافقانو ته امنو تاسو ټول ایمان راوړئ کما لکه څنګه چې امن الناس د خلکو ایمان راوړي قالو هغوی ټول وای دا منافقان ټول وای انؤمنو ایا مونږ ایمان راوړو کما لکه څنګه چې امن ایمان راوړي السفهاء د بوقفانو قمقلانو جاهلانو نو مونږ هم د ایمان راوړو نو الله پاک بیا خبردار کوي ګوره دلته کې علامه نه ده خبردار او دلته بیا علا راغی نو د دې علامه ده خبردار الا خبردار انما نبي ام ګوره دلته بشکره التم بشکره او دلته بشکره نو کم زه کم چې دا ان تاسو زده کول انما نه بشکا هم نه حقوي نو بشکا حقوي الا خبردار انهم بشکا حقوي هم السفهاء هم هغوی به وقفان دي نو دلته دا دویم هم یو خو ان سره هم راغی یو دلته دویم هم راغی د تاکید د پر راغی چې بشکا هم دا منافقان صفحا دي دا بوقفان دي دا قمقلان دي دا جاهلان دي د دین علاوه بل هیڅ جاهلان بوقفان نشته چې دوی په خپل آخرت په ګټه او نقصان باندې نه پويږي د دنیا د ارزي ګټه چې دا خو به کې الته کې مسلمانان چې مال غنیمت تقسیمین دوی هم پکې حاصل کی الته چې کافرانو ته ګټه وشي نو دیم پکې محفوظ شي لکه کافران چې دی خو د منافقانو خو د کافرانو د مسلمانانو د راز خبر کافرانو ته رسولي او چې کافران سبا په مسلمانانو حمله کوي نو دا منافقان خو د مسلمانانو سره ځان ملګری کړي هو الته کافرانو ته پته چې دا منافق دی موږ سره مخکې ملګرتیا ده راشه دی پرې دا د مسلمانان وخه نو دوه طرفونو ته د خپل نفع لپاره کوشش کوي نو دی وسوي الا خبر الله پاک فرمای الا خبردار انهم هم السفهاء انهم بشکا حقوی ان دا منافقان هم السفهاء دی منافقان دا سفهاء دي دا سفهاء د سفيه جمع جاهلان توي جاهلان هم دی جاهلان او بوقفان او قمقلان دي ٹھیک شو لیکن لا يعلمون هغوی ټول نه پويږي لا يعلمون هغوی ته د دې علم نشته چې مونږ به وقفان یو دا د منافقانو ته د دې علم نشته چې صرف مونږ منافقان یو دا مسلمانان دا صحابه دا خو د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم دوستان دي د الله جل جلاله محبوب بندگان دي ٹھیک شو جی
जगह कुरान के अल्लाह पाक फरमाई करे मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीन माअहू अशिद्दा वल्लज़ीन अवाग खलक माअहू چې د नबी علیہ السلام سره अशिद्दा علی الکفار د کفارو مقابله کې ډیر زیات سخت ولاړی جهاد د پاره او رحماء بینهم یو بل باندې ډیر رحم دي لدی ډیر مهربان دي ٹھیک شو دا غي صفات الله قران کې بیان کړ نو ځکه د منافقانو ته وایي چې ګوره د مدینه منورې منافقانو خلکو چې کوم يهوديان و غیره دی بزان مسلمانان ګړل دغه خلکو تاسو ټول ته وایي چې ګوره داس ایمان وروړي څنګه چې صحابه ایمانو نو هغه به وایي انا امنو کما من السفهاء موږ د دې وقفانو په شان ایمان وروړو نو الله پاک ورته فرمایي الا خبردار انهم هم السفهاء هم دوی منافقان دي هم دوی منافقان دي سفهاء دي هم دا منافقان سفهاء دي قمقلان بیوقفان جاهلان دي ولكن لا يعلمون لیکن دوی نه پويږي ها اوس وګورئ مخکې وای و اذا او کله چې وګوره اذا دلته راغې ټول ځینو کې چې اذا راتلو د دې معنی ده هر کله چې یا کله چې و اذا او کله چې لقو چې دا په اصل کې لقیو دی لقیو ٹھیک شو لقیو خو بیا دې کې تعلیل شو نو دا لقو ویل کېږي لقو ملاقات ته وای لقو لقاء ته وای ملاقات ته وای یو بل سره ملاویدو ته وای نو اذا لقو او کله چې لقو دی هغوی ملاقات کوي دا منافقان ملاقات کوي هغوی منافقان ملاویږي الذين هغه خلق سره چې و اذا او کله چې لقو هغوی ملاقات کوي ملاویږي الذين هغه خلق سره چې امنو ایمان راوړي هغوی ایمان راوړي یعنی کله چې دا منافقان مسلمانانو سره ملاویږي قالو نو دا منافقان وای آمنا مونږ ایمان راوړې آمنا دا د جمع متکلم صيغه ده آمنتو معنی ما ایمان راوړې آمنا معنی مونږ ایمان راوړې او قال معنی هغوی او قالو معنی هغوی وی ٹھیک شو قالو هغوی وی د منافقان وی آمنا مونږ ایمان راوړې ٹھیک شو بیا وره و اذا لقو او کله چې هغوی ملاقات کوي الذين هغه خلق سره امنو چې ایمان راوړي چې هغوی ایمان راوړي یعنی کله چې مسلمانانو سره ملاویږي دا منافقان نو بیا وایي قالو آمنا مونږ ایمان راوړي خدا آمنا دی په خوله باندې وایي د زړه نه وایي چې مونږ ایمان راوړی دا خبره دی په خوله باندې وای په جبه باندې وای د زړه نه اقرار نه کړي نو کله چې مسلمانانو سره ایمان والو سره ملاویږي نو دوی قالو آمنا مونږ ایمان راوړی و اذا او کله وګوره اذا بیا راغې او هم بیا راغې نو د دې معنی او کله چې خلو مزو یا مشو زی یا ملاویږي یا ځان لشي خلو معنی خالی شي هغوی یوازې شي هغوی ځان لشي الى شیاطینهم خپل شیطانانو سره الی معنا سره او شیاطین دا د شیطان جمع ده د شیطان جمع او شیطان چې دا د شیطانون نه جوړ شوی شین طا نون شیطانون ماده شیطانون دی او شیطانون چې کنه دا سرکشی ته وای هر سرکشه ته او هر بڑکاون کی ته او هر دغلا پن والا ته ٹھیک شو هر نافرمانی کون کی تا شیطان وای کاغه انسانانو نوی که جناتو نوی من الجنه والناس کاغه د جناتو نوی او که د انسانانو نوی ٹھیک شو نو انسانانو کوم داسې شتا نو دلته کې د شیاطین نه مراد شیاطینهم ای کبرائهم خپل مشرانو سره کبرائهم و رؤسائهم او خپل سردارانو سره شیاطینهم و اذا خلو او کله چې هغوی ځان لشي الی شیاطینهم خپل شیطانانو سره یادې چې و اذا خلو په ځای باندې وایا و اذا مزو کله چې هغوی لاړ شي الی شیاطینهم خپل شیطانانو تلال شي خپل شیطانانو لار شي یعنی خپل کبراو لار شي خپل مشرانو لار شي خپل رؤساو لار شي سردارانو لا نو بیا شیاطین ماته سوی د شیطان جمع را او شیاطین ایک کبرا یا رؤسا ٹھیک شو و اذا خلو او کله چې هغوی ځان لشي الی شیاطینهم خپل شیطانانو سره اوس وګورئ دا هم نه هم دا چې کله اسم سره ملو شي دا شیطان دا اسم دی
ٹھیک شو چې کله اسم سره د هم ملاو شي نه دی معنا به مونږ کو خپل یا خپلو او چې کله فعل سره ملاو بیا به مونږ داغه معنا کو هغوی یا ځان لوي نو بیا به مونږ هغوی معنا کو ټیک شو نو الی شیاطینهم خپل شیطانانو سره و اذا خلو او کله چې دا منافقان ځان لشي ٹھیک شو الی شیاطینهم خپل شیطانانو سره چې کله دی خپل شیطانانو سره ملو شي نو قالو دا منافقان وای ان بشک مونږه معکم تاسو سره یو مع معنا را سره او کوم معنا را تاسو مونږ تاسو سره یو نو دلته کې ورلا فی الدین محذوف روباسا ان معکم فی الدین مونږ دین له سره تاسو ملګریو دی خپل شیطانانو خپل کافرانو ته وای ٹھیک شو نو قالو دا منافقان وای دا هغوی کې دا هغوی اشاره هم دغه منافقانو ته ان بشک مونږه دا ان په اصل کې ان جمع نادنا نو ګوره درې نونونه شو نو یو نون هم تلری کو صرف د دې نون مشدد سره الف ولګو نو د دې ان معنا بشک او د دې معنا مونږه نو دا به اوس مونږ د څه لیکل کېږي ان بشک مونږه معکم تاسو ملګریو تاسو سره یو فی الدین په دین کې مونږ فی العقیده په عقیده کې د کافرانو ته وای ٹھیک شو دا وری و اذا او کله چې لقو دا منافقان ملوشي الذين اغه خلق سره امنو چې ایمان وروړي مسلمانانو سره صحابه سره چې کله ملوشي نو قالوا آمنا دوی وای مونږ ایمان وروړي و اذا خلو او کله چې ځان لشي الی شیاطینهم الی کبرائهم ورؤسائهم خپل شیطانانو سره خپل مشرانو سره یعنی په يهوديانو کې چې کم مشرانو یا په کافرانو کې چې کم مشرانو لکه ابو جهل ابو لهب عتبہ شیبہ وغیرہ دی سره ملوشي یا الی رؤسائهم یا خپل سردارانو يهوديانو سردارانو سره ملوشي نو بیا غي تسوي قالو مونږ هغوی وای یعنی دا منافقان وای ان بشک مونږه معکم تاسو سره یو مونږه معکم مع معنا سره او کوم معنا تاسو سره یو فی الدین و فی العقیده په عقیده او په دین کې مونږ تاسو ملګریو مونږ مسلمانان نه یو انما بشک صرف وګورئ ماته ان هر ځای کې معنا را بشکا او دا ما چې ور سره ولګي نو د دې معنا را صرف تاکید د پر استعماليږي نو دا اوس منافقان وای د خپل کافرانو يهوديانو ته ان معکم بشکا مونږه مستاسو سره یو انما نحن مستهزئون انما بشکا صرف مونږه مستهزئ چې کنه استهزاء نه جوړ شوی استهزاء ټوکو ټقالو ته وای ټوکو ته وای خندا ته وای مسخري ته وای تمسخر ته وای نو استهزاء بیا مستهزئ معنا دا مستهزئ اسم فاعل صيغه ده او د دې معنا ده ټوکې کوونکې او مستهزئون بیا جمع ده دا اسم فاعل جمع ده نو دا منافقان وای و انما نحن مستهزئون بشک صرف نحن مونږه مستهزئون ټوکی کون کیو پر مسلمانانو پس ټوکی کو چې یاره مونږه تاسو ملګری یا مونږه ایمان راوړې خدا ورته په جبه باندې وایو چې مونږ ایمان راوړې نور حالانکه مونږ په دین او عقیده کې تاسو سره یو د خپل کافرانو خپل مشرانو ته وای خو مونږه په مسلمانانو پس صرف ملنډې کو صرف خنداګانې ورپسې کو صرف ټوکې ورپسې کو نو دی خو وای الله جل جلاله یستهزئ ټوکې کوي بهم هغوی سره یعنی الله پاک دوی له د ټوکو سزا ورکوي د دې مطلب دقه دی الله یستهزئ الله جل جلاله د ټوکو بدله ورکوي بهم هغوی ته یعنی دا کافرانو ته الله د دې ټوکو بدله ورکوي نو یستهزئ معنا اصل کې ټوکې کوي هغه ټوکې کوي یعنی الله پاک ټوکې کوي بهم هغوی سره خو الله پاک ټوکې وغیرہ نه کوي نو دلته کې د دې مطلب دا دی یجازیهم بالاستهزائهم یجازیهم الله هغوی له بدله ورکوي بالاستهزائهم د دې ټوکو د دې ملنډو کولو ٹھیک شو نو الله یستهزئ الله جل جلاله د ټوکو بدله ورکوي بهم هغوی ته ٹھیک شو ويمدهم سم بدلا والله الله ورکي الله مهلت ورکي يمد معنا هغه مهلت ورکي نو ما ورته لیکلي هغه معنا الله نو الله مهلت ورکي هم هغوی ته مد يمد معنا مهلت ورکول زیاتول یا مهلت ورکول
ويمد نو یمد کی بیا هو ضمیر دی، هو ضمیر دی پکې، دغه هو ضمیر نه مراد الله جل جلاله دی. یمد الله مهلت ورکي، یمد هغه مهلت ورکي هم هغوی ته. نو مونږ اوس داسې نشو ویلی چې هغه هغوی ته مهلت ورکي، مونږ به ډایرکټ داسې وایو ویمد او الله جل جلاله مهلت ورکي هم هغوی ته، دغه منافقانو ته. ویمدهم او الله هغوی له مهلت ورکي، هغوی له مهلت ورکي فی طغیانهم، دا هغوی سرکشی کې، دا هغوی گمراهی کې. ٹھیک شو؟ سرکشی طغیان دا سرکشی ته وایي، سرکشی کې. ٹھیک شو؟ نو الله جل جلاله هغوی له مهلت ورکي فی طغیانهم، طغیان سرکشی ته وایي، هم معنا ده د هغوی او فی معنا ده کې، فی طغیانهم د هغوی سرکشی کې. نو ګورئ دا طغیان مضاف ته، مضاف، او دا هم چې دا مضاف الیه دی. نو اول به مونږ د دې مضاف الیه معنی وکړو. د مضاف الیه معنی د هغوی او طغیان معنی د سرکشی نافرمانی او فی معنی رکی. نو ويمدهم او الله هغوی له مهلت ورکي فی طغیانهم، دا هغوی په سرکشی کې، دا هغوی په نافرمانی کې، دا هغوی په نفاق کې، دا هغوی په دغلاپن کې، دا هغوی په دو پړیزتوب کې، یا دا هغوی په هغه دوروخی کې الله هغوی له مهلت ورکي. یعمهون، یعمهون دا د عمه یعمهون جوړ شوی دی، او یعمه معنا سرګردانه شوی ګرځي یا حیرانه ګرځي، دی اوس حیران دي. ٹھیک شو؟ نو یعمه حدیث مفسرین لیکلی دي وای العمه، العمه فی البصر، العمه فی البصر، عمه چې کنه عمه دا دا عمه، عمه دا عمه چې کنه عمه دا چې پستر ګړون وی هغه ته عمه وای. او عم هو چې کنه عم هو، عم هو چې پزړه باندې لوندي کنه، چې پزړه لوندي هغه ته عم هووي. نو یعمهون هغوی یعمهون و یترددون، یترددون هغوی په تردد کې دي، هغوی په شش و پنج کې دي، هغوی حیران او پریشان دي. نو مفسرینو د یعمهون دغه کړی دی، معنا کړی ده چې چا نه لاره ورکه شي کنه، لاره څوک چرته روان دی لاره ته ورکه شوه، اوس یو ځای کې سرګردانه پریشانه ولاړه چې څه وکړم، کومه اړخ ته لاړ شم. نو دوی هم دقه شان الله سرګردانه او پریشانه کړل. نو د دې دا چې کوم منافقت و د نفاق نه دوی دومره تنګ شو، دومره تنګ شو کنه. یعمهون الله په کوی دوی سرګردانه شوي ګرځي، دوی حیرانه ګرځي چې اوس موږ څه وکړو، کفر طرف ته لاړ شو که اسلام طرف ته لاړ شو، دواړو طرف ته د تلو لار راته نه معلومیږي. نو دلته کې دا کوي. ټیک شو؟ الله جل جلاله یستهزئ هغوی یعنی ټوکی کوي بهم هغوی سره. نو ټوکی کوي مطلب معنا به داسې مونږ نه کوو. الله جل جلاله یستهزئ د ټوکو بدله ورکوي بهم هغوی لا څه بدله ورکوي. ویمدهم الله دوی له مهلت ورکوي په دغه طغیانۍ او په دغه سرکشۍ او په دغه نفاق کې ورله مهلت ورکوي. دقه ټوکه ده، دقه د ټوکې بدله ده. فی طغیانهم دا هغوی په سرکشۍ کې، دا هغوی په نافرمانۍ کې. یعمهون هغوی سرګردانه او پریشانه ګرځي، حیرانه ګرځي چې اوس موږ څه وکړو، کوم اړخ ته لاړ شو، نفاق طرف ته لاړ شو او که نه دی خوا د اسلام طرف ته لاړ شو، دواړو طرف ته د تلو لار راته نه معلومیږي. نو یعمهون الله دوی پریشان او سرګردانه کړل. اولئک هم دا هغه خلق دي، اولئک هم دا هغه خلق دي الذين کوم چې اشتروا معنا هغه واغستو، هغوی واغستا الضلالة گمراهی بالهدى د هدایت په بدله کې. ٹھیک شو؟ د کافرانو د هدایت په بدله کې گمراهی واغستا. نو ته اوس په ما اعتراض کولی شي چې دوی هم مؤمنان نه و کنه چې ایمان یې پرېښودو او ګمراهي واغسته، دوی په هدایت نه و کنه. نو یاد وساتئ دوی په ژبه باندې کلمه ویلې وه کنه، رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک ته خو به کتل کنه، د مسلمانانو صحابو مجلس کې خو به کېناستل کنه. نو دوی اسلام ته ډېر قریب ډیر نږدې و چې دوی ایمان راوړی و، خو دوی د خپل نفاق د وجې نه الله ګمراه کړل.
نو ځکه وایي اولئک الذین دا هغه خلک دي کوم چې اشتروا واخیستله الضلالة ګمراهي یعنی ګمراهي اختیار کړه بالهدى د هدایت په بدله کې هدایت پرېښودو دا ایمان پرېښودو دا په ژبه چې کومه کلمه ویله هغه پرېښوده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک ته چې به کتل دی پرېښوده صحابه مجلس کې به چې کېناست دغه پرېښوده او ضلالت ګمراهي واغسته ٹھیک شو نو اشتراو معنا را اشترا یشتری اشتراء معنا را اغستل بیع او شراء خلک کوئی بیع او شراء اغستل او خرڅول بیع خرڅول ته وي شراء اغستل ته وي نو اولایک دا هغه خلک دي الذين کوم چې اشتراو واخستله الضلاله گمراهي ٹھیک شو بالهدى د هدایت په بدله کې ف معنا نو او ربحت معنا ګټه وکړه ما ربحت ګټه ونکړه هغه ګټه ونکړه تجارتهم د هغوی تجارت یعنی ګټه ونکړه هغوی ګټه ونکړه تجارتهم په خپل تجارت کې کم تجارت کولو چې د دې تجارت سو د منافقانو تجارت سو چې د هدایت په بدله کې د هدایت په بدله کې د گمراهي واغستا نو هدایت پرېښودو قیمتي ملغلره پرېښوده او بیکار او ردی او پلیت شیز واغستو نو دا تجارت د دې نقصان دی که فایده مند دی نقصان دی که نه چې خپل ملغلره پرېښودې ملغلره او غنی واغستی ملغلری پرېښودې او غنی واغستی جنت پرېښودو جهنم واغستو د جنت خوشحالیانې پرېښودې د جهنم سزاګانې او جړاګانې او چغې او وینې او پیپې خپل کړه نو دا وګورئ څومره بدترینه ګټه دی وکړه ٹھیک شو نو د دې تجارت دی له ګټه ورنکړه بدترین نقصان یې وکړو نو دغه ته وایي فما ربحت فمانه ده نو ما ربحت ګټه ونکړه تجارت هم د هغوی تجارت یا ګټه ورنکړه تجارت هم د هغوی تجارت دی چې رقم تجارت کو د هدایت په بدله کې گمراهي واغستا دا تجارت چې دی وکړو نو دې تجارت دی له ګټه ورنکړه وما او ندي کانو هغوی ټول مهتدین لار مندون کی هدایت یافته ندي دی هدایت یافته ندي او دیتا دا خپل نقصان وکړو او فائدہ ورته ایسو نشوله نو دا هغه خلک دي منافقان چې هغه تذکره وشو یو ځل مختصر لفظي ترجمه یو ځل وایو و اذا او کله چې قیل ویل شي لهم د منافقانو ته هغوی ته یعنی د منافقانو ته لا تفسدوا تاسو فساد مکوئ فی الارض زمکه کې قالو هغوی وایي دا منافقان وایي انما بشک صرف نحنو مونږه مصلحون ټول اصلاح کون کیو صرف مونږ اصلاح کون کیو الله پاک فرمای خبردار انهم بشک هغوی هم المفسدون هم هغوی ټول فساد کون کی دي یادا سی وای بشک هغوی فساد کون کی دي ٹھیک شو الا خبردار انهم هم المفسدون د دې ټول معنا وکا د دې انهم نواخلا تر دې پورې ټول معنا وکا الا خبردار انهم هم المفسدون بشکا هم هغوی مفسدان دي فساد کون کی دي ولكن لیکن لا يشعرون هغوی په دې نه پوهیږي و اذا او کله چې قیل اویل شي لهم هغوی ته یعنی د منافقانو ته امن دا د امر صيغه ما تاسو وی دلته ورته حکم شو امنو تاسو ایمان راوړئ کما لکه څنګه چې امنه ایمان راوړئ الناس خلقو نو خلقو نسوک مراد دي صحابه رضوان الله عنهم اجمعین مراد دي ځکه چې دا منافقین خود صحابه په زمانه کې وکنه او دا چې قران نازلېدو ماغه وخو ٹھیک شو نو هغه وخت کې ایمان والا خلک څوک هم صحابه نبی علیہ السلام سره بل خو څوک نو الله پاک ورته فرمایل امنو تاسو ایمان راوړئ کما لکه څنګه چې امن الناس خلق ایمان راوړئ قالو هغوی ټول وی د منافقانو ټول وی انؤمنو آیا موږ ایمان راوړو دا حمزه چې کنه حمزه دا د نؤمنو ملګری نه دی ها دا حمزه ځان لري بل دی او دا نؤمنو ځان له صيغه ده حمزه معنا را آیا اردو کې کیا نؤمنو هم ایمان لای کیا هم ایمان لای ان مطلب دا چې موږ ایمان نه وروړو د دې په شانته ٹھیک شو
نو دی وی قالو دغه منافقانو وی انؤمنو آیا مونږ ایمان راوړو کما لکه څنګه چې آمن ایمان راوړې السفهاء سفها د سفی جمع ده د بیوقوفانو قمقلانو جاهلانو صحابه ته جاهلانو قمقلانو وی الله پاک بیا فرمای الا خبردار انهم هم المفسدون د دې ټول معنا به مونږ داسې وکړو ها انهم هم المفسدون بشکا هم هغوی د دې معنا زل تلی کما بشکا هم هغوی بیوقوفان دي او هغوی بیوقوفان دي بیوقوفان دي ٹھیک شو بشکا هم هغوی بیوقوفان دي الا خبردار انهم هم السفهاء بشکا هم هغوی سفها دي بیوقوفان دي قمقلان دي لیکن لا يعلمون هغوی نه پوهیږي و اذا او کله چې لقو هغوی ټول ملاقات کوي هغوی ملاویږي الذين هغه خلکو سره امنو چې ایمان راوړي چې هغوی ایمان راوړي قالو نو دا منافقان وایي آمنا مونږ ایمان راوړي و اذا او کله چې خلو هغوی ټول ځان لشي یوازې شي یا لاړ شي الی شیاطینهم الی کبرائهم و رؤسائهم خپل شیطانانو او خپل مشرانو او خپل سردارانو سره قالو هغوی وایي دا منافقان بیا د خپل سردارانو مشرانو ته وایي ان بشک مونږه معکم تاسو سره یو مونږ هم ستاسو ملګري یو فی الدین په دین کې او فی العقیدة او په عقیده کې مونږ هم ستاسو شان کافران یو هغه مسلمانانو سره اسې مسحرې کو انما نحن مستهزئون انما بشک صرف نحن مستهزئون مونږ ټوکې کوونکي یو مونږه د مسلمانانو پسې مسخرې کوونکي یو دی پسې ټوکې کوونکي یو دی سره ملنډې کوونکي یو الله یستهزئ الله جل جلاله د ټوکو بدله ورکوي بهم هغوی ته یعنی دغه منافقانو ته چې کومې مسخرې کوي په مسلمانانو پسې کومې ملنډې کوي کومې ټوکې کوي مسلمانانو پسې نو الله دی له دغه منافقانو له د دغه ټوکو بدله ورکوي څه بدله ورکوي ویمدهم او الله هغوی له مهلت ورکوي څه مهلت ورکوي چې دوی نور هم پر خپل سرکشۍ کې زیات شي ٹھیک شو فی طغیانهم د هغوی سرکشۍ کې د هغوی په نافرمانی کې د هغوی په نفاق کې یعمهون هغوی سرګردانه شوي ګرځي یا هغوی حیرانه ګرځي یا هغوی پریشانه ګرځي ما خو تاسو وی یعمهون څه ته یعمهو چې چانه لاره ورکه شي او هغه حیران او پریشانه ودرېږي چې زه اوس په کومه اخلار شم نو دوی هم لاره الله ورکه کړه او دوی اوس حیران او پریشان دي چې اوس مونږ کافرانو طرف ته پاخه لاړ شو پاخه کافران شو او کنه پاخه مسلمانانو طرف ته لاړ شو دوی نه الله لاره ورکه کړه اوس مخکې وایي اولئک هم دا هغه خلک دي الذین کوم چې اشتروا واخسته الضلالة گمراهي بالهدى د هدایت په بدله کې فما ربحت نو ګټه ورنکړه تجارتهم دا هغوی تجارت وما كانوا مهتدین وما او ندي کانو هغوی ټول شو محتدین لاره موندون کې وما كانوا مهتدین او هغوی لاره موندون کې نشو هغوی په هدایت باندې نشو هغوی صحیح لاره باندې روان نشو حیران او پریشان شو نو اوس په الله پاک بیا د دې آیاتونو نه وروسته د یو دوه مثالونه د دې بیانوي چې دا د دې مثال داسې دی نو امید ده تاسو په دې درس باندې به پوه شوي راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام